الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې زموږ استاسو د حاضرو د حاضریدونکو د حاضری د لیدل د اوریدل د ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو د دواړو جهانو عزتونه خوشاله او برکتونه نصیب فرمای. حاضرینو، بعض نعمتونه د رب ذوالجلال خالق کائنات داسې پیدا کړي دي چې د هغې نعمتونو بلکې د ټولو نعمتونو سردار ګڼلی کېږي. لکه چېرې مونږ بطور مثال خپل صحت ته وګورو، نو دا صحت یو داسې نعمت دی چې دغه نعمت ته ټول نعمتونه محتاج دي. انسان کچرې د خوراک نعمتونه واخلي، انسان باندې هله روا دي او هله ولا خوړل صحیح دي چې کله دی په صحت باندې برابر وي. نعمتونه خو نور دي، د خوراکو چې څومره نعمتونه بشماره تاسو که د سبزیانو نه واخلئ او که د غوښو نه واخلئ او که دارنګې د میوهجاتو د فروټو نه واخلئ، دا ټول نعمتونه انسان هله استعمالولی شي چې کله انسان په صحت باندې روغ وي. گویا دا ټول نعمتونه دغه یو نعمت صحت ته محتاج دي. که یو انسان د سفر نعمتونه واخلي، ډېر خلک به داسې د عمرې او د حج سفر نه ښکلی سفر نشته، او ډېرو خلکو به د زړه ارزو او تمنام وي، خو د حج سفر سره سره نور سفرونه هم د الله نعمتونه دي چې کوم د نیکۍ والا دي. هغه سفر هم د نعمت ته سفر هم انسان هله استعمالولی شي چې کله انسان په صحت باندې جوړ وي. غرض دا چې صحت دا د ټولو نعمتونو دپاره یو سردار نعمت دی او محتاج الیه نعمت دی. همدغه شان دی چې زه نن په کومه موضوع باندې خبره رس کول غواړم، هغه نعمت چې بیا د صحت نعمت هم هغه ته محتاج دی. هغه نعمت چې دی
د ټولو نعمتونو سردار بولل کیږي او هغه نعمت د معاشره امن و امان دی. کچره په معاشره کې امن و امان وي نو د معاشره د لاندې او د معاشره د سوري نه لاندې چې څومره نعمتونه انسان په ګوتو باندې وشماري یو لیست او فهرست جوړ کړي ټول نعمتونه بیا امن و امان ته محتاج دي. کچره معاشره کې امن و امان وي نو کل نعمتونو استعمال په ډېر ښې طریقې باندې کېدی شي، خو کچره د معاشره امن بګړاو شي او امن په فساد باندې بدل شي یا ساته هزارها نعمتونه به د معاشري زینت جوړ شوی وي او انسان به غواړي چې دا نعمتونه زه استعمال کړم، خو چې معاشره کې امان نه وي، امن نه وي، فساد وي پکې، یو نعمت هم ته په صحیح طریقې باندې نشي استعمالولی. نو د دې د وجې نه مونږ دا په جزم سره وثوق سره دا ویلی شو چې پس د ایمان د نعمت نه بعد کچره کم یو نعمت د ایمان نه بعد دا د نعمتونو سردار بوللی کېږي، هغه امن و امان نعمت دی. نور خو پرېږده چې کچره ما او ستا د منځ او د عبادتګاه او د ما او د ستا د ذکر او د اذکار او د خدای پاک د یاد نعمت وګورم، دا د امن و امان پورې تړلی شوی دی. که زما تا د دین اسلام نور ارکانونو د تعمیل د پاره مونږ غور او فکر وکړو، هغه هم د امن و امان پورې تړلی شوی دی. گویا امن و امان د ایمان نه بعد یو داسې نعمت دی چې سردار ګڼلی کېږي د کل نعمتونو د پاره. ما مقصود په دې آیات کریمه په دغه خپلو خبرو کې یو آیات کریمه ته اشاره ده او بیا آیات کریمه نه بعد ما د فلسطین د حالاتو واقعاتو طرف ته او د مسلمانانو د حالاتو طرف ته اشاره ده. قرآن کریم فرقان حمید کې ابراهیم علیہ السلام چې کله خانه کعبه شریفه جوړه کړه او د خدای پاک په حکم باندې د خدای پاک کور جوړ کو، ابراهیم علیہ السلام دعا وکا. سورت بقرہ آیت نمبر 126 کے اگر دعا دے ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم راغستے دا رب ذوالجلال دے ابراہیم علیہ السلام اگر دعا دو قرآن کریم آیات گرزولے دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کئی د خانہ کعبہ شریفے د جوڑے دون بعد و فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. رب ذوالجلاله د مکه معظمه خار د ټولو نه اول د امن و امان گهواره وګرځوا. خدای په مکه معظمه کې امن و امان راولا. اغه بعد ابراهیم علیہ السلام دعا کوي چې ورزق اهله من الثمرات، یا الله د امن نه بعد والله میواجات د امن نه بعد ول رزق ورکا. گویا د ټول رزقونو نه بعد د ټولو رزقونو نه وړاندې ابراهیم علیہ السلام د خانه کعبه شریفې د امن دعا کړې ده. اول د امن دعا وکړه بیا د رزق دعا وکړه. گویا دا رزق حالا انسان ته فائدہ ورکولی شي، انسان په تسلی باندې استعمالولی شي. هر هغه رزق چې د هغې نه وړاندې د امن ښکلا معاشره کې موجوده وي، او که امن و امان نه وي نو بیا دغه رزق هم ما او د ستا دپاره ځای ګرځېږي. د دې وجې نه ابراهیم علیہ السلام د خانه کعبې شریفې دپاره چې کومه دعا غواړي دا د امن او د امان دعا غواړي. حاضرینو اصل شی امن و امان دی، او امن و امان پس نل د ذات نه شروع کېږي بیا تر خپل کوره پورې غځېږي، او د امن و امان بیا د معاشري زینت جوړېږي، او د معاشرې نه واخله بیا د قوم ښکلا جوړېږي، او د قوم نه واخله بیا د وطنونو دپاره زیب و زینت جوړېږي. کله چې کله د امن و امان فضا د انسان د ذات نه شروع شي، او د ذات نه د امن و امان فضا کله شروع کېږي چې تا کله سوچ و ضمیر د امن و امان والا جوړ وي، تا سوچ و تصور کله د امن و امان په ښکلا باندې مزین وي، هله د انسان تصور کې امن راشي،
دغه تصور کور له د امن ښکلا ورکي، د کور امن و امان ښکلا معاشرې له ورکي، معاشره قوم له ورکي، بیا قومونو له ورکي، او بیا ټوله نړۍ او دا ټوله دنیا د امن و امان په دغه ښکلا باندې خیسته شوي وي. خو که چېرې د انسان ضمیر کې فساد پروت وي نو دغه ضمیر فساد چې دی دا د کور امن و امان وړاوي. کور امن و امان معاشرې له امن و امان وړاوي، او دارنګې ورځه پسې د انسان ضمیر ابتدا د امن و امان نه کېږي، بیا په غونډه نړۍ کې امن و امان راځي. او که چېرې چا تصور د دهشتګردۍ وي، د چا سوچ او فکر د دهشتګردۍ وي، نو بیا د سوچ او فکر غونډې نړۍ امن و امان په فساد باندې بدلی. لکه څنګه تاسو د اسرائیلو تصور وګورئ، د دغه اسرائیلو معاونینو، د امریکایانو دارنګې د نورو معاونینو تصور تاسو وګورئ چې د هغوی تصور ابتدا د دهشتګردۍ نه شوې ده. که چېرې چېرته د مسلمان د اسلام د قوانینو د ضوابطو په تحت باندې مسلمانان چېرته د الله او د کلمت الله دپاره چېرته د خپل جهاد په نامه باندې او د جهاد اظهار وکړي، هغې ته بیا ټوله دنیا ورته چې دهشتګردي وایي. خو که چېرې د دهشتګردۍ په نامه باندې اسرائیل دهشتګردي کوي، ټوله دنیا خاموش ده، هغه ملعونه میډیا خاموش ده چې د وړوکي نه وړوکی خبر په اخبار باندې پرنٹ میډیا باندې هم لګي او په الکترونیک میډیا باندې هم لګي، هغه میډیا هم نن سبا خاموش ده. چېرته یو نیم تصویر په فیسبوک کې درله راشي، چېرته یو نیمه سوشل میډیا باندې به درله ویډیو راشي چې هغه ویډیو وګورې د ستا ایمان او د ستا زړه ته دچکې میلاو شي، هغه میډیا هم خاموش ده. اسلامی حکمرانانو هم خاموش دي. الټا به ته لږ لږ یارېږم که زه د اسرائیلو خلاف خبره وکړم یا د فلسطین د موافقت خبره وکړم، زړه کې به بیا هم یارېږي سبا له ما له څوک کار ونه ګوري. د مسلمانانو خاموشي بزدلي ده، د مسلمانانو د ممالکو خاموشي هم دا د نفرتونو له وده ورکول دي، د اسلام مغلوبیت بنیاد جوړېدل دي. ولې د الله تبارک وتعالی الله خو زمونږ دی، خدای پاک خو زمونږ دی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، خو صورت انفال کې 1400 سال وړاندې رب فرمایلی دي وانتم الاعلون. رب فرمایي وانتم الاعلون، اے مؤمنانو تاسو به اوچت او سر بلند به. ان کنتم مؤمنین که د ایمان په معیار او پایه باندې تاسو برابر یې، قرآن مخ 1400 سال مخکې ویلی دي مسلمان به بلند وي. خو مسلمان پست ولې دی؟ دا خاموشي بزدلي ده. او هغه د امن و امان والا ادارې چې ټوله دنیا کې د امن و د امان خبره کوي، او بین الاقوامی ادارې دي چې چېرته داسې څه خبره وشي لکه تیر ځل څه کلونه وړاندې سیالکوټ کې دارنګې د هندو سره یوه خبره شوې وه او مسلمانانو غلطي کړې وه، اسلام هم ورته غلطي وایي. څه کسانو مسلمانانو به یو هندو مړ کړی و، ټولې دنیا نه دا خبره ډکه وه، سوشل میډیا ډکه وه، ټولې دنیا په دې باندې ولړزېده او هندوستان هم په دې باندې ځمکې نه اسمان ته راغی، اسمان نه ځمکې ته راغی چې هندو مړ شوی دی، په ظلم باندې مړ شوی. هغه واقعي ظلم و په خپل ځای باندې. خو نن سبا په غزا کې 50,000 مسلمانانو شهادت ته څوک دهشتګردي نه وایي. هغه ماشومان چې په 1000 لاشونو کې پلار ګوري، هغې ته دهشتګردي څوک نه وایي. هغه پلاران چې په 1000 ماشومان لاشونو کې خپل د بچو تلاش کوي، هغې ته چا هم دهشتګردي ونه ویله، دې ته چا هم فساد ونه ویلو. قرآن کریم د ټولو نه اولنی شی چې ذکر کړی دی هغه امن و امان د معاشرې ذکر کړی دی. او امن و امان یوازې مسلمانانو ته حکم نه دی، امن و امان دا یو داسې جنون مسله ده چې امن و امان ته زناورم محتاج دي. مونږ ته خو اسلام تر دې حده پورې
دا امن و امان نویلی دی تاسو تصور نشے کولے منگ اسلام کی څومره سکون و امن پروت تے اسی خلقو اسلام باندے حکم لگولے دے چې بدے کے دہشت گردی دا زمان اسلام دا مزاج نہ لگزان خبر کا چې اسلام کی دہشت گردی دا کنا پا یہودیان و اسرائیلو کی دہشت گردی پرتا دا اسلام ما تا داوائی توجہ غانم اسلام ما تا داوائی شکل دا غٹ اختر پورس باندے یا پا نورو مواقعو باندے دا یو نزیاد ساروی علالول غاڑے نو یو ساروی چکل تاسو علالوی او آخر پس بل علالوی نو دا چکم رستو علالوی تس ساروی دا ساروی لگ پٹ او دروی چه دغی ساروی علال دل او نگوری حسنا چاہتا دا تکلیف ملاو شی اسلام مزاج دادے اسلام مزاج دادے چه اماتت الازی دلارینا یو ازغیل رکول حضور ورطا صدقہ ویلی دی اسلام مزاج دائے چه لار کی یو ازغی پروتوی یو کانے پروتوی یو موزی سیز پروتوی اسلام مقتداویلی چه که دیش امکان دادے چه بدغی کاری ازغی بانی چوک خوکشی لارے اوچت کا اللہ اللہ ثواب را لے گلے دے چه دا کم دین و پا اسلام کے دا لارے نا دا ازغی لرے کولو تصور دا ثواب پروتوی اگا دا بل انسان لدا دک او دا درد دا پارا چرتا تور راوچا تولے شی چرتا تروپک راوچا تولے شی ننا اسلام مزاج کو منتدا ویلی دی اسلام مزاج کو منتدا وائی چھے اسلام مزاج منتدا وائی چھے کلا دا دریاب پا غاڑا باندے ناسوی تا او دس کئے دا یو لوٹے نا زیاد او بپ او دس باندے دا دریاب پا غاڑا باندے مشڑا و اسراف دے چھے کم اسلام کے دا اوبو شڑول اسراف وی داغی اسلام کے بوینا تو یول عبادت بھی کلمنا دبل مسلمان دلازاری با عبادت بھی کلمنا ہاں جہاد یو خپل تصور لری جہاد یو خپل معنی لری خو لیکن مونگتا چکم اسلام دا امن و دا امان درس را کڑے دے اگا پا دے درس باندے کچھر دا غطول دنیا خبرم دا و خبرم شی کلمم اسلام دشتگر نشی اگا دا 38 ورځو معشوم پا غزا کی شہید کی گی آیا دا 38 ورځو معشوم یا معشوم پا کم زے کے دشت گردی کڑے دا چھ دا آغی بدن پا وینو کے لت پتو دغی معشوم و معشوم پا کم زے کے دشت گردی کڑے دا دشت گر خو آغا دے چھ اسمان نا گلاباری کئی دشت گر خو آغا دے چھ اسمان نا میزائل را غرزئی آغا دشت گر دے حاضرینو ما مقصد دا دے چھ دا معاشرے دا ٹولو نعمتونو سردار نعمت چھ دے دا امن و امان دے او امن و امان یوازی مسلمان معاشرے دا پارانا امن و امان دا ہر معاشرے دا پارا زینت دے تردے پورے لگا سنگا ما عرضو کو چھ اسلام داوائی چھ دا زناورو دا پارم امن و امان نعمت دے اسلام داوائی چھ کل یو سیز وزول یو مڑکول خوارے او موزر سیز دے پا کور کے پا کمرہ کے پا غنڈ علاقہ کی یو موزر سیز دے او ضرر رسول کے سیز دے اسلام وی چھ پا اور بے نس وزے زگا چاگے تا زیاد تکلیف ملاوی گی غرض مدائے حاضرینو چھ دا منگو استاسو دے اسلام پا مزاج چھ سو خبر شی ناغی تا پا سادہ الفاظ باندہ پتو لگی چھ کم امن و امان اسلام ورکی تاسو پر رب باندې یقین وکړئ چې یو مذهب کې دومره د امن درس نشته چې څومره درس په اسلام کې پروت دی څومره د تصور او په مزاج د اسلام کې د امن او امان درس پروت دی دومره د امن او امان درس په یو کې نه دی پروت چې کله ما او تا او دس او کو وسراتلو یا غسل مو کو وسراتلو تاسو پر رب باندې یقین وکړئ چې تصور اول دا راځي چې ګرمي وبدي بل زیات اضافي ظاهر نشي پاو دس په غسل باندې چې کم یو تصور دا جوړوي د چا ضمیر دا جوړوي چې ګرمي وبس زیات شړولم اسراف دی پاو دس کې ګرمي وبس زیات شړول اسراف دی د دغ ضمیر نه کلم فساد نشي خور کېدی ہاں فساد دا آغا چانا خور دے چې څوک ځان ته د امن و امان دعویدار وائی او چې چا په تصور په ضمیر کې امن پروت دی هغې ته خلک دهشتګرد وائی خو خبره هم دومره ده
چې کا سیاستدانان دي هم کرپټ دي خدای به ته پوښتنه کوي که میډیا ده که خپله ده او که پردی ده او د هر څه باندې خاموشي اختیار کړې ده خدای پاک به ته پوښتنه کوي که هغه زما پلار دی او که زما نیکه دی او که زما استاذ دی او تر دې پورې زما ګیله د غټو علماو نه هم راځي چې کم علماو دستخط مقام لري کم علماء احتجاج ځای نسی کم علماء کرامو د په आवाज باندې خلق را جمع کیږي د هغه علماو نه اولنې ګیله زما ده چې د هغوی د خپلو مفادو دپاره د خپل پیرې مریدۍ دپاره یا د خپل استاذۍ شاګردۍ دپاره د خپل مسلک دپاره یو आवाज بلندی او ټوله دنیا را جمع کیږي نو زه د عرض کول غواړم چې د فلسطین دپاره د مسلمانانو د امن د غوښتو دپاره دغه علماو که आवाज اوچت نه کو ټول اول به د دغه علماو نه رب پوښتنه کوي ما خو به زیات نه زیات د مونږ غوندې علماو به زیات نه زیات خو د حضور په منبر باندې بیان وکړو نور به څه وکړو خو چې کوم علماو یو نامه ده د کوم علماو په دستخط باندې یو کار کیږي د چا په आवाज باندې خلق جمع کیږي هغه ټول علما د پاکستان غوښتنه پکار ده چې اجتماع وشي را جمع شي پریدي دا مسلک پریدي چې زه د فلانکي مسلک سره یم زه دیوبندي یم او زه بریلي یم زه اهل حدیث یم زه پنجپیر یم زه وابي یم دا مسلکونه په شا باندې پریدي د الله د دین او د اسلام په نامه باندې را جمع شي سیاست دپاره ټول نو را جمع شوي د ووټ حاصلولو دپاره ټول نو را جمع شوي په KPK کې د خپل حکومت جوړېدو دپاره ټول نو یو ځای شوي آیا داسې د اسلام دپاره نشي یو ځای کېدی د بل مسلمان د دوکو په درد باندې خفه کېدو دپاره نشي را جمع کېدی موږ ته اسلام هم دا درس راکوي ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده یا الله پاک ټول نه اول مکې معظمې ښار له امن ورکړي بیا وله رزق ورکړي رزق امن و امان ته محتاج دی د دې د وجې نه حاضرینو د هر چا یو دوک وي یو درد وي تاسو په رب باندې یقین وکړئ چې کله د فلسطین په دغه حالاتو باندې یا د کشمیر په دغه حالاتو باندې یو انسان وړه غوندې نظر او جایزه واچوي او د یو نظر نه یو خبره تېره شي انسان زړه ورسره دردیږي او دا دردېدل د ایمان علامت دی خو چې صرف اور صرف زموږ دپاره دردېدل به وي خو لیکن چې څوک صاحب اختیار وي که عوام دي که سیاستدانان دي که علما دي او که مشایخ دي هغوی به راجمع کېږي صرف او صرف په درد باندې به کار نه کېږي د چا په درد باندې به کار کېږي څوک به ټوپک جوړېږي او څوک به کارتوس جوړېږي کارتوس نه بغیر ټوپک نشي چلېدی او دارنګې ټوپک بغیر د کارتوس نه ډز نشي کولی هر چا یو خپل خپل ځای دی د اسلام دپاره د مسلمان دپاره به آواز اوچتوي او خاموشي دا د بزدلۍ دویمه نامه ده حضور مبارک ارشاد فرمایي موږ ته اسلام دا درس راکوي حضور مبارک ارشاد فرمایي بخاری حدیث مبارک دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده حضور فرمایي هغه انسان کامل مسلمان دی چې د چا د لاس او چا د ژبې نه او د چا د ژبې او د لاس نه انسان محفوظ وي حضور فرمایي دا کامل مسلمان دی اسلام خو موږ ته دا وایي چې مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې او د لاس د ضرر نه به خلق محفوظ وي علما لیکي چې دلته حضور مبارک فرمایلی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اول ژبه راوړې حضور فرمایي مسلمان هغه دی چې د ژبې نه خلق محفوظ وي او بیا حضور فرمایي مسلمان هغه دی چې لاس نه خلق محفوظ وي محدثین فرمایي چې دا ژبه د ژبې نقصان په لاس نقصان باندې ولې مقدم کړی اشراقي علما ډېر وجوهات لیکي دوه وجې د پوهې واله دی یو وجه دا ده چې دا ژبه چې ده د ژبې نقصان د لاس د نقصان نه ډېر زیات وي هغه پښتانه وایي عربی هم یو متل دی چې دا تورې پر هر چې د تورې زخم جوړېږي د ژبې زخم جوړېږي نه ځکه حضور د ژبې زخم او نقصان مقدم کړی دی په لاس نقصان باندې او دویم نمبر علما محدثین فرمایي چې دا ژبې ضرر دا د هر چا په لاس کې شته د ژبې ضرر هر څوک رسولی شي او د لاس ضرر دا هر څوک رسولی نشي چې څوک قوت لري څوک طاقت لري څوک اختیار لري هغه د لاس ضرر رسولی شي
خو د ژبې ضرر دا هر څوک رسولی شي د ژبې ضرر رسول آسان دي ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایي مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې د ضرر نه او د لاس ضرر نه خلق محفوظ وي حضور مبارک د دغه فرمان نه مونږ ته دا پته لګي چې اسلام دا د مونځ د اودس د روژې صرف نوم نه دی اسلام نامه د دې هم ده چې د ستا د ضرر نه د خلق محفوظ وي مونږ ته اسلام دا درس را کړی دی مونږ ته دا درس دی را کړی چې خلکو ته ضرر رسوئ دا ضرر رسول د اسلام مزاج نه دی ضرر رسول دا د کفر مزاج دی دا د یهودیت مزاج دی قرآن کاش چې مونږ مسلمانان لږ د قرآن له لږ ټیم ورکولی د قرآن ترجمې او تفسیر له ټیم ورکولی چې دوی ته پته لګېدلی وی چې یهودیت قرآن څنګه ستایلی دی نصرانیت څنګه ستایلی دی او بیا اسلام څنګه ستایلی دی کافرانو حضور مبارک لا یهودیانو حضور مبارک لا څومره اذیتونه ورکړي دي د بدني جسمانی ظاهری باطنی څومره کوششونه کافرانو یهودیانو عیسایانو د ټول لوی دشمنان زمونږه یهود دي قرآن فرمایلی چې دا یهودیان د اسلام ټول لوی دشمنان دي د قرآن تفسیر کې که څوک کتل غواړي چې یهودیان د مسلمانانو څنګه لوی دشمن دی نو که چېرې د قرآن دغه تفسیر څوک کتل غواړي نو په غزا کې دا تفسیر اوس په ظاهری وجود کې موږ تاسو ته ملاویږي چې د مسلمان یهودي څنګه ظالم دی څنګه ظلم کوي څومره ظلم او ستم هغه انتها ده د ظلم او د ستم په فلسطین او په غزا کې دا قرآني هغه تفسیر دی چې کوم عمل کې په صورت کې په وجود کې موږ تاسو ته ملاویږي حاضرینو خاموشي چې دا بزدلي ده د دې د وجې نه هر چا یو خپل خپل تصور دی زمونږ تصور او زمونږ سعی او کوشش به دا وي د اسلام دپاره چې مونږه مؤمن د امن نه دی مسلم د سلامتیا نه دی مؤمن وای دا چې د په لاس کې به جنډه وي مسلم وای دی ته چې د په لاس کې به سلامتیا جنډه وي خو لیکن مونږ له دا درس اسلام ضرور را کړی دی خو لیکن په دغې جنډې ته د اسلام د امن او د امان دغه بیرخته که څوک دهشتګردي وایي کلم دا نشي کېدی او دا غلطه خبره ده ټول نه لوی دهشتګرد یو د انسانیت دهشتګرد وي یو د مذهب دهشتګرد وي یهود و نصارا زمونږ د اسلام صرف دهشتګرد نه دی دا د انسانیت دهشتګرد دي او د هغې تصویر او د هغې ظاهري توګه باندې چې کوم صورت دی دا مونږ ته په غزا کې ښکاري حاضرینو مونږ ته قرآن کریم فرقان حمید په امن و امان باندې زور را کړی او څنګه ما په ابتدا کې عرض وکړو د امن و امان آغاز دا د انسان د ضمیر نه کېږي او د فساد آغاز هم د انسان د ضمیر نه کېږي او چې کله د انسان ضمیر فسادي شي بیا په غونډه نړۍ کې فساد راولي او چې کله د انسان تصور د امن و امان شي بیا په غونډه نړۍ کې امن و امان راولي اسلام مسلمانانو لا تصور او ضمیر د امن و امان جوړ کړی الحمدلله مسلمان کلم دهشتګرد نشي کېدی ها په کومو ځایونو کې د مسلمان په نامه باندې دهشتګردي کېږي بیا هغې ته اسلام مسلمان نه وایي هغه بیا د اسلام تصویر نه دی چې تصویر نه دی انسان به هزارها بار وایي چې زه مسلمان یم زه دهشتګردي کوم هغه مسلمان کېدی نشي ځکه اسلام مزاج دا نه دی اسلام مزاج حسن اتفاق دی اتحاد دی امن و امان دی د دې وجې نه حاضرینو الله کریم خالق کائنات زمونږ ستاسو تصور زمونږ ستاسو ضمیر د امن و امان والا جوړ کړی کیو چې کومه میډیا خاموش ده زمونږ سیاستدانان په شرق او په غرب کې څومره اسلامي ممالک دي او خاموش دي فلسطین مسله باندې الله پاک دغه حکمرانانو لا که عرب دی او که عجم اسلامی ممالک دی خدای پاک د خیرات ور نصیب کی ورتا د فلسطین او د غزا په دغه دردمندانه تصویر باندې د الله کریم دوی له د خیرات او دارنګي دوی له د جهد او د کوشش توفیق ور نصیب فرمایي او مون خدا دعا ده چې رب کریمه
خدای پاک مونږ ته مونږ هر کله دا دعا چې رب کریمه مونږ د دین دپاره قبول کې، مونږ د دین دپاره استعمال کې، مونږ د دین دپاره قربان کې. الله کریم د دین قربانی زمونږ نسل در نسل نصیب فرمائی، ځکه چې دین قربانی کې اعزاز پروت دی، دین قربانی کې دنیا کې هم خیر پروت دی، آخرت کې هم خیر دی. او دا 2 ورځې زندگی ده چې ته د قربانی دعا هم نشي غوښتی، دومره لویه بزدلي خو مزم نه کوي. مونږ په ظاهر باندې برملا باندې رب کریمه مونږ د دین دپاره قبول کړي، مونږ د دین باندې قربان کړي او نسل در نسل هم قربان کړي، ځکه چې حقیقي اعزاز په دین باندې قربانی ده. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د دواړو جهانو خوشحالی او برکتونه نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریم زمونږ د حاضری په خپل بارگاه کې قبول و مقبول و منظور فرمائے. دغه قرآن کریم د آیاتونو مبارکه او د حضور د حدیث مبارکه او د درې خبره بیان شوه. الله کریم زمونږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمائے. غزا ته فلسطین ته خصوصي توګه باندې دعا وکړي. رب کریم امن و امان پکې راوسته کې. خدای پاک ته قادر مطلق بادشاہ، خدای ته چاته محتاج نه. خدای د غزا او د فلسطین په سیمه باندې چې د پیغمبرانو سیمه ده، د پیغمبرانو نسل در نسل بچی هلته اوسیږي. رب کریمه د خپلو پیغمبرانو په وسیلو په خاطر باندې خدای په غزا او په فلسطین کې امن راوستی کې. خدای پاک د خپل د قهر او د څپېړې چې کوم سزاګانې دي وهل دي، خدای د اسرائیلو او د هغې ملګرو نصیب فرمایي. رب کریمه ته اسرائیل سره د ملګرو خدای ته داسې نیست و نابود کې لکه څنګه غزای کندرات جوړ کړل، خدای اسرائیلو نه کندرات جوړ کړی کې. خدای د امریکې او د هغې د ملګرو نه کندرات جوړ کړی کې. خدای مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې. د مسلمانانو حکمرانانو خدای غیرت نصیب کې. میډیم خدای پاک د حق تصویر د ښودلو توفیق ور نصیب کې. رب کریمه چې په کم کم ځای کې خدای پاکه د ستا د دین د قربانۍ ځای راځي، په کم ځای کې د مونږ استعمال راځي. خدای د دین د قربانۍ دپاره مونږ استعمال کړی کې. خدای د مونږ بچی نسل در نسل استعمال کړی کې. خدای مونږ له خیر د دنیا خیر د آخرت نه نصیب کړی کې. ډېر خلکو دعاګانې غوښتې دي، څوک مریضان دي خدای پاک صحت وله ورکړي، څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي، څوک بې اتفاقه اتفاق او اتحاد نصیب کړي، څوک بې اولاده دي خدای صالح اولاد نصیب کړي، څوک بې کوره دي کورونه وله ورکړي، چا د رشتې او د واده رکاوټونه ختم فرمایي. خدای ظاهري باطني ګناهونو کې څوک گرفتار دي خدای د توبې توفیق ور نصیب فرمایي. نیک اعمال قبول کړي، ګناهونه معاف کړي. څومره زمونږ حقداران وفات شوي دي دی حقداران دعا چې خدای د هغوی بخښنه نصیب کې، درجات عالیه نصیب فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.